سلامونه ملګرو. مریم نواز اخر د خپل ویډیوز حواله سره د ټیک ټاک ویډیوز حواله سره یو بیان جاری کړ چې پاغه باندې هم خبره کو، خو بل طرف ته کیپټن صفدر د مریم نواز خاون او د نواز شریف زوم چې کوم دی هغه یو ډیر عجیب بیان جاری کړ چې اور یقینا حیران بشي چې د څنګه داسې بیان ورکول شي. نو پاغه باندې هم خبره کو. بل پی ټی آی یو اعلامیه جاری کړی ده چې چیف جسټس د اسټابلیشمنت سہولتکاری کوي. نو هغه حواله سره هم څه اپډیټس دي. بل اوبر چې کوم دی انټرنیشنل مطلب تاسو به کتلی اوبر یو ټیکسي سیستم د پاکستان کې انټروډیوس شو. هغه پاکستان خپل سرویس لري کل پاغه هم لګ ډیر خبره کو. پاکستان برآمدات کې 10% کمی راغلی دی. پاغه هم خبره کو. نو مکمل ویډیو ګورئ، ډیر اهم خبرونه دي. راځي د هډلاینز چې کوم تاسو لدی ویډیو کې وی پاغه باندې اوس تفصیلا خبره کو. کیپټن صفدر باندې ټونه نومبه خبره کو. کیپټن صفدر یو ډیر عجیبه بیان جاری کړی دی. کیپټن صفدر د مریم نواز خاوند دی او د نواز شریف چې کوم دی دغه زوم دی. هغه ویلي دی چې حکومتي سره د چون کې حکومت ته هم د دی هم د حکومت ته بل خو چې حکومت نه خدا د چې کوم بیان جاری کړی دی. یو طرف ته پی ټی آی چې کوم کسان دی ګوره پاغه باندې څومره ظلم وشو، څومره پریشر کی وغه خو هغه بیا هم د خپل پارټای خلاف یا د خپل حکومت خلاف بیان نو ورکړي. اکا دوکا پکیو چې هغه عمران خان باندې الزامات لګول، په پارټای باندې الزامات لګول او پریس کانفرنس یو کی خو ډیر داسې چې څومره ډیر تکلیفونه برداشت ک، جیلونه برداشت ک، سس هغه برداشت نه کوم او هغه هیڅ قسم بیان د خپل پارټای خلاف ورنکو. کیپټن صفدر ویلي دي چې زموږ حکومت، زموږ قیادت او زموږ فوج دا د کشمیر ازادۍ کې هیڅ قسم دلچسپي نه لري. نو سلکه تعالی دا قسم بیان سره ورکول پکار دي چې ته چې یو خو فوج ویا دی چې فوج هم د کشمیر ازادۍ کې دلچسپي نه لري، یو خپل حکومت یا دی، یو قیادت یا دی چې د کشمیر ازادۍ کې دلچسپي نه لري جی. او بل پیغام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن لدا ورکړی وای کچری زه گرفتار شوم او ډی خان جیل ته درغم نو بیا براته روټي وای را رسې غوره. ډی خان مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی ډی خان نه تعلق لري او ډی خان کې د پاکستان یو غټ جیل لسنګ چې اډیاله دی داسې په ډی خان کې هم شته. خپل احسان اقبال چې کوم دغه هم یو بیان جاری کړی دی چې د عمران خان غلط فیصلو په وجه نن زمینداران ډیر زیات پریشان دي. عمران خان ګوره اصل کې خبره دار چې پنجاب کې څومره هم زمینداران دي دغه غنم چې کوم دی حکومت نه اخلي. نو د الزام چې کوم دی په عمران خان باندې لګي. عمران خان نه هم میاشتې په جیل کې تیرې کې 16 میاشتې دغه جیل نه گرفتاری نه پس 16 میاشتې ګوره د حکومت کو تقریبا 2.5 کال چې کوم دی د حکومت د پی ډی ایم حکومت او د مسلم لیگ نون حکومتونو 2.5 کال نه مخکې چې د اوسم په عمران خان باندې الزامات لګي. چونکه 2.5 کال دی حکومت هم درې 3 میاشتې تیرې شوې او تر اوسه پورې دی په عمران خان باندې الزامات لګي. دا غوړې راخره چې زړه کیسونه چرته پاکستان کې مخکې چې کم کیس شوی 1965 جنگ چرته په عمران خان باندې دغه نه کې چې جنگ هم د په وجه شوی دی. خمخ کې بل مریم نواز چې کم دی خپل ټیک ټاک ویډیوز حواله سره بیان جاری کړی چې ټیک ټاک ویډیوز زکه جوړم چې زه د عوامو منځ تزم او زه غواړم چې ځان سره یو یادګار وساتم جی. خو اصل کې مریم نواز چې څومره هم ویډیو راځي دا یو سکرپټ ډراما وی جی. یو سکرپټ مطلب چې کم چا سره مریم نواز ویډیو جوړي نو هغه کیمرامین پوي کې چې مریم نواز به تل دا وي ته بوله دا وي ته به لاس کول کې یا به تازان لرا جوخته کې یا به تور جوخته شي یا وړو ماشومان سره بل وړو کې ماشوم سره ویډیو هسپتال کې جوړول نو دا ولوي ته بیمار ولوي نه زه خو ټیک ټاک هم زه خو تاسو را واستم هسپتال ته نو هغه سین بیا لیک شوی هم ویډیو هم راغلی و. نو داسې کې سم سکرپټډ سین د دای جوړیږي. اصل کې دا ټول پیخي چې کوم دی د عمران خان کوي، عمران خان کاپی کوي. عمران خان ویډیو خو هغه خپل کو جوړي او کو نه جوړي داغه خو چې یو عام سړی ورشي او داغه ویډیو په خپل پروفایل اپلوډ کی هغه سره یو ویډیو جوړه کې ملین تورسي لکه هغه ملین ویوز پر راځي ارڅه خو پرېدار هغه هغه باندې خلک ارټیکل لیکي د نور ملکونو چې کم صحافیان نه پی ارټیکل لیکي هغه ارټیکل هغه دون وایرل شي. ویډیو خو پرېدا ویډیو کې خو بیا هم ځا ویژوال وی خلک ګوري. ارټیکل خو یو سکرپټ یو لیکل وی هغه خلک دونه په شوق باندې ګوري دومره وایرل شي ارټیکل نو ویژوال خو بخامه بیا دغه وایرل کیږي نو دا اصل کې دغه کاپی کوي خو دغه تنه رسیږي. بل غړ خبردار چې د پاکستان برآمدات کې 10% کمی راغلی دی او دای به حکومت په وچ نه موږ بده کې مطلب اضافه راولو او هغه کې هم کمی راغلی دی. بل غټ خبر اوبر چې کوم دی پاکستان خپل سرویسز ختم کړ بند کړ فلحال څه ټایم د پاره بند کړی یا پرمننت اوبر تقریبا دا ډیرو ملکونو کې خپل سرویس ورکوي ټیکسي مطلب خلک آنلاین هم بوک کوي او مطلب یو ترانسپورت سیستم دی جی. نو هغه هم خپل سرویسز په پاکستان کې بند کوي سره په هغه باندې بیا ډیټیل سره خبرو کو چرته غټ وجه راغی. بل پی ټی آی یو اعلامیه جاری کړی دا چې چیف جسټس د اسټابلیشمنت سہولتکاری کوي او داسې سہولتکاری کوي چې داسې سہولتکاری مخکې د پاکستان په تاریخ کې چانه د کړی دي. داسې لکه دا پی ټی آی د طرف دا اعلامیه جاری شوې ده جی په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې. بل د پېښور های کورټ چیف جسټس ابراهیم صاحب صرف په دې خبره سپریم کورټ ته نه دی راغوسته شوی چې هغه د اسټابلیشمنت خبره نه ده منلې
دا هم پی ټی آی د طرف دا خبر جاری شوی دی. کله چې سپریم کورټ کې کله سیټونه خالی شي نو بیا د سپریم کورټ چیف جسټس چې کوم وي هغه د ملک مختلف های کورټونو د مختلف های کورټو چیف جسټس راوغواړي او د سپریم کورټ هغه سیټ ولا ورکي. نو دغه چیف جسټس چې کوم د پېښور های کورټ ابراهیم صاحب هغه لا د سپریم کورټ سیټ نه دی ملو شوی او هغه ریټایر شوی دی الریډي هغه ریټایرمنټ هم وایسته. نو په دې وجه باندې اوس پی ټی آی د اعلامیه جاری کړې ده چې هغه د اسټابلیشمنت خبره نه و منلې هغه اسټابلیشمنت سره دغه نو په دې وجه باندې هغه د سیټ نه دی ورکړی شوی. خیر په دې ویډیو کې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو خپل ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.